اوس موږ داسې ویلي نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی. موږ ویلو چې مصنف دا د الله حمد بیانوي، د محمد معنا وکړه چې حمد چاته وایي؟ هو الوصف بالجمیل، هو الثناء بالجمیل. ثنا معنا کېږي ذکر خیر په ژبې. ذکر خیر په ژبې څنګه وي؟ ذکر خیر په ژبې دا وي چې د چا صفات ووایي، د چا صفات په خولې ووایي، دا ثنا ده که نه؟ ذکر خیر په ژبې. مونږ د الله ثنا وایو، یعنې د رب ذکر خیر کو په ژبې، د دې صفات وایي. بالجمیل دا د هغه صفاتو بیان ده. بالجمیل دا هغه ثنا ده په ژبې چې تعلق یې وي جمال د محمود سره. د جمال نه مراد د محمود جمال ده، یعنې چا تعریف چې کوي د یو جمال ذکر کوي. جمال یې دا صفتونه دي، دا صفتونه یې ذکر کوي په خولې. ها جی والوصف بالجمیل علی جهة التعظیم والتبجیل. دا تا والا ثنا څه ده؟ علی جهة متلبسة بجهة، دې تلبسي یعنې ټچي، جهة یو علت سره، یو علت له وجې ده تا والا ثنا. هغه علت کوم ده؟ التعظیم والتبجیل، چې ظاهري تعظیم ده او باطن کې تعظیم ده. ظاهر کې دې تعظیم ده، باطن کې دې تعظیم. که خالی ظاهر کې تعظیمي زړه کې دې نه وي، په دې ته استهزا وایي، ګپ. یو سړي پرې ټوکې کوي، ظاهر کې تعظیم کیا، زړه کې د نفرت ونه یا زړه کې سپک ګڼې یا معمولی ګڼې، دا استهزا وایي. دا نه د استهزا ووتله. نو دا تعریف څه دی حمد؟ نحمد وکړه که حمد څه کوي ده؟ نو موږ حمد دا معنا وکړه چې حمد دا ته وایي چې هو الثناء بالجمیل. ثنا معنا ذکر خیر په ژبې. ذکر خیر دا ده په ژبې چې د چا صفات په خولې ووایي، بس دا ذکر خیر ده که نه؟ دا اوس تفصیل شو. ذکر خیر په ژبې څنګه چې چا صفتونه ووایي. بالجمیل دا ثنا متعلقه وي، تعلق وي بالجمیل، جمال د محمود سره. د محمود جمال سره تعلق وي. محمود جمال دا صفتونه دي که نه؟ دا صفتونه چې په خولې وایي خدای د جمال ده. علی جهة التعظیم والتبجیل، خو دا ثنا چې ته وایې چې تعلق یې جمال سره وي، علی جهة التعظیم والتبجیل، دې تلبسي یعنې ټچي، یوه علت سره ټچي. هسې ثنا نه وایې. علی جهة التعظیم والتبجیل متلبسة بجهة، دا تا والا ثنا چې په خولې وایې، صفتونه وایې، دې تلبسي یعنې ټچ وي علت سره. جهت بنه علت. کوم علت؟ التعظیم والتبجیل، چې ظاهر کې تعظیمي والتبجیل او باطن کې تعظیمي، چې دواړه یي. د پسه دا حمد ده. که چېرته ته مثلا ظاهر کې تعظیم کیا، زړه کې دې سپک منې یا توهین کیا، بیا دا حمد نه ده، دې ته بیا استهزا وایي، ګپ. مشرکینو به استهزا کوله کنه. الله فرمایي الله یستهزئ بهم، الله د دوی استهزا کوي. دو خو نبی علیه السلام پورې استهزا کوي، الله پاک دو ته جزا ورکوي، الله د دوی استهزا کوي. دا حمد شو. بیا مونږ ویلو چې حمد کې څلور شیان دي. حمد، یو حامد، یو محمود، یو محمود به، یو محمود علیه. حامد چا ته وایي؟ صدر عنه الحمد، چې چا نه دا ثنا ظاهرېږي. ته وایې تا نه ظاهرېږي، بس ته حامد یې نه، خولې نه دې ظاهرېږي، خولې نه یې وایه. نو چا نه چې ظاهرېږي هغه ته وایي حامد. اچھا ثنا چې وایې، لکه مونږ د الله ثنا وایي، هغه ته وایي محمود، چې چا ثنا ذکر کوي. یا مثلا نبی علیه السلام ثنا وایي، رب سبحانه ثنا وایي، نو دا محمود.
محمود بي چا ته وایي؟ صفتونه ته وایي چې ته په خولې وایې. کوم صفتونه په خولې وایې دې ته محمود بي وایي. ما حمد به، محمود ما حمد به، یعنی هغه صفتونه حمد به چې په دغه سره ثنا وشي. کوم صفتونه سره ثنا وشي په خولې ته ووایې، خو بس دا دي که نه، دا محمود بي ده. ښایي محمود علی چاته وایي؟ مطلب دی محمود علی یو مطلب دا ما حمد لاجله، یو صفتونه ته وایي چې هغې له وجې ته ثنا وایي، دا محمود علی. ما حمده چې ثنا وشي لاجله له وجې د دې صفاتونه، دا ته محمود علی وایي. یو دا معنی ده. نو محمود علی اوس څه شی شو؟ محمود علی هغه صفاتو ته وایي چې تا باندې بایسي، ته چې دا ثنا وایي تا باندې هغه صفتونه بایسي، نو بیا درته محمود علی وایي. نو محمود بي خو ما حمد به، هغه صفتونه شو حمد به چې دې سره ثنا وشوه، یعنې خولې باندې دې ویلې. محمود علی ما حمد لاجله چې ثنا وشي دو له وجې د دې صفتونو له وجې نه ثنا وشي، دا شو. اوس محمود علی دوه مطلبه کېږي. یو مطلب دا ده چې ما حمد علی چې ثنا وشي د له وجې، یعنی دا تر باندې باعثي، باعث دا یې تر باندې. لکه ته اوس مدرسې ته رالې نو دلته به ته اودس هم کوې، ډوډۍ به خورې، خو باعث سبق ته تر باندې سبق وایې، دا باعث ته. داسې خو نور ډېر کیسې که نه اودس یې مونځ وي، خو باعث خو هغه بل ځای کېږي، خو باعث تا باندې هغه سبق. داسې دا معنا هغه صفتونه چې په تا باندې باعث وي. محمود علی ما حمد لاجله چې حمد وشي دو له وجې، یعنې دا تر باندې باعث. اوس محمود بي خو هغه صفت څه چې ته نسبت وکړې خوله کې، حمد به ثنا ورسره وکړي په خولې ووایي. او محمود علی هغه صفت څه چې باعث وي. اوس دو کې کوم نسبت څه؟ مخصوص مطلق. مخصوص مطلق دې ته وایي چې یو خاص بل عام وي بس. لکه انسان حیوان ده که نه، دې کې مخصوص مطلق ته، یعنی انسان خاص ته مطلق، چټپټي خاص ته، هسې نه چې په یوه اعتبار خاص ته، خو انسان خاص ته. حیوان عام ده مطلق چټپټن. چټپټن که یعنی څه اعتبار وجه نه وي پکې، خو بس هر ویری عام نه. نو انسان خاص ته مطلق، هر وخت عام خاص ته چې وجه نشته پکې. حیوان مطلق ته یعنی عام ده هر اعتبار سره. دلته اوس داسې ده. اوس ستا ذهن کې دا ده که نه چې خاص عام خو ورسره وي، چې انساني خو سره حیوان به وي انسان به نه وي. لکه حمار، لا اوښ، لا غویای. حیوان شته انسان نشته. نو انسان خاص ته مطلق هر اعتبار سره، حیوان عام ده مطلق هر اعتبار سره. اوس چې خاص عام ورسره وي نو چې انساني په حیوان به وي که نه، نو انسان سره حیوان راغی، حیوان بې د انسان نه راځي. لکه غوی کې، نو غوی کې چې حیوان راغلی انسان نشته ورسره، نو د حیوان عام شو. ځکه حیوان انسان سره راغی، انسان نه بغیر، چې انسان نه بغیر راغلی خو عام څه که نه، انسان خاص حیوان عام. دلته داسې ده محمود بي خاص، محمود علی عام. محمود بي دا اولنی دا خاص، او محمود علی عام. محمود بي ولې خاص؟ ځکه چې کوم شي نسبت ته ورته کوې، محمود بي ما حمد به، چې ته نسبت ورته وکړې چې ثنا وشي د له وجې، ثنا وشي په ده سره خوله کې یې ووایې، ثنا دې وکړه محمود بي شو. اوس دغه محمود بي څه ده؟ دا کله محمود علی هم وي چې کوم شي نسبت ته ورته وکړې په خولې یې ووایې، هغه تر باندې باعث هم وي. نو محمود بي هم شه، محمود علی شه. لکه ته وایې حمیدت زیدا بعلمه، ما د زید ثنا ویله په علم باندې، نو دا علم خو محمود بي شو، په دې د ثنا دا ده وویله.
محمود بی حمد به ثنا وشوه په ده سره یعنې ده نسبت یې ورته وکړ حمید تو زیدن بیلمی عالم ده نو دا علم چې ده دا محمود بی شو اب باعث هم دغه علمي بل باعث نه تر باندې دغه علمي د سره ډېرې وجې ته ثنا وایي باعث هم دغه یي نو دغه علم چې ده د زید والا دا محمود بی هم ده او محمود علی هم ده محمود بی ځکه ده چې نسبت یې ورته وکړه په خولې او محمود علی ځکه ده چې باعث دا ده هم دغه علم تر باندې باعث ده دا یو ځای شو سره دا ماده د اجتماع یعنې دواړه یو ځای کله کله محمود علی وي محمود بی نه وي لکه مونږ له حیوان یا انسان نه وي نو محمود علی وي یا محمود بی نه وي لکه تا ویله حمید تو زیدن بعلمه ما د زید ثنا په علم وویله نسبت خو تا علم وکړ محمود بی خو دا شه اب باعث څه و سخاوت هغه دا ده چې زید سخي و نو تا ته مال درو دا تر باندې باعث و نو محمود علی هغه دا مال شو دا اعطا د مال چې ده تا ته مال درکړه دا محمود علی اوس ګوره محمود بی یا محمود علی دواړه یي لکه ته حمید تو زیدن بعلمي وایې نو محمود بی محمد بی چې ثنا ورسره وشوه نسبت یې په خولې وکړه هم علم ده باعث هم علم و دا محمود بی هم ها محمود علی هم شه پوه وه که نه کله دا ده چې ټیک ته نسبت خو باید ته علم ورته وکړې چې حمید تو زیدن بعلمي خو باعث په مال دا به نه نو تا زید تعریف وکړه په علم نو نسبت خو تا علم ورته وکړه محمود بی دغه شه چې نسبت یې ورته وکړه باعث مال و نو دا علم محمود بی دا محمود علی نه ده محمود علی ګوره بې د محمود بی نه راغله مال کې چې محمود بی و محمود علی کې ده محمود بی او محمود علی دغه تر باندې باعث و جمع شو ورسره کله علم له وجې ته ثنا وایې خو باعث علم نه وي باعث پیسې یي که نه یې مال باعث وي نو ګوره محمود علی سوا د محمود بی نه راغله په مال کې نو دا محمود علی عام شه محمود بی خاص یا دو کې دواړو کې اتحاد ده دا محمود بی نه ده محمود بی او محمود علی کې اتحاد ده څنګه اتحاد ده یو شی دی په اعتباري فرق ده داسې چې دغه صفت چې تی نسبت ورته کوې خولې کې دا محمود بی ده دغه صفت چې ده کې واقع کې ده چې تا نسبت نه بغیر په ده کې شته دی واقع کې نفس الامر کې حقیقت کې دا محمود علی ده نو خو یو صفت ده خو چې تی نسبت ورته کوې بیا محمود بی چې ده سره واقع کې ده دی په متصف ده واقع کې ده سره شته دی بیا محمود علی نو محمود علی محمود بی کی اتحاد بذات ټیک یو شی دی فرق بل اعتبار این اعتباري غوندې فرق شه پکې چې یو صفت ته خو چې تی نسبت ورته وکړي بیا محمود بی دغه یو صفت ته خو چې ده سره واقع کې شته د محمود علی دا اعتباري غوندې فرق شه که معمولي فرق نور خو یو شی دا مونږ پرون حمد بیان کړی و اوس نحمدک یا من مصنف تفتزانی صاحب د الله ثنا وایي خو الله ثنا وایي په جمع متکلم صیغې سره نحمدک سره چې مونږ د تا ثنا وایو اوس اعتراض ده چې دا خو ته غلط وایي چې نحمدک ثنا خو ته خپله وایي یوازې یو سړی د الله ثنا وایي بیا نحمدک ولې وایي خو داسې وایي چې احمدک واحد متکلم وایه ته خو جمع متکلم وایي چې نحمدک مونږ یې تا ثنا وایو بیا څنګه ته داسې ځان ته دا نسبت دی چې مونږ یې وایو ته خو یوازې یو سړی دا سوال شه جواب دا ده چې دا ټیک ته دا یو سړی ده خدای داسې وایي چې نحمدک مونږ یې تا ثنا وایو یا الله دا ولې داسې کوي دا دې له وجې کوي چې دا اشاره ده عظمت مقام الحمد چې دا حمد څه ده دا ډېر لوی شی ده و عظم خطره ډېر لوی شان لري او د یو سړي طاقت نه کافي کېږي
دې ته اشاره کوي. اگر که دا یو ده یوازې وایي احمدو که په کار و نه احمدو ولې وایي چې مونږ یې وایو مونږ خو نه وایو خو ته یو سړی خو دا په صیغې د جمع سره ځکه ذکر کړه اشاره ده چې مقام د حمد ډېر لوی ده د خدای ثنا که ګپ خو نه ده چې ته د الله ثنا وایي مقام د حمد ډېر لوی ده شان د حمد لوی ده یو سړی نه کافي کېږي ورپاره دومره لوی حمد پاره چې د خدای تعظیم بیانوي ځکه یې نحمدو ته وویله جمع صیغې سره یو زه خو مسلمان نه یم که نه خو نور به ډېر نو په ادا د حمد کې زه یوازې کاسر زه نه یم کافي حمد ډېر لوی ده نو مقام د حمد لویوالي ته اشاره کوي و عظم شانه شان د حمد ډېر لوی ده صفت د حمد ډېر لوی ده یو سړی نه کافي کېږي ډېر ورته پکار دي ځکه نحمدو سره تعبیر وکړي جمع سره یو جواب دا ده دوم جواب دا ده چې اصل کې داسې ده چې ټیک ته دی خو یوازې یو کس دی ده دی وایي خو د نور علما ایمان وال ځان سره شریک کړي شفقتن علیهم دو باندې مهرباني کوي شفقت په کوي شفقت په کوي چې دو یې وایي نو چې دو یې وایي که نه نو دا په دو باندې شفقت څه که نه چې بیا به الله دو باندې مهرباني هم کوي نو نحمدو که ځکه وایي په صیغې د جمع سره چې دی ځان سره نور مؤمنین او علما ملګري کوي شفقتن علیهم دو باندې شفقت کوي مهرباني په کوي څنګه مهرباني په کوي چې یا الله یوازې زه یې نه وایې نور دي نو دو باندې مهرباني وکړې په دو مهرباني ووروې له اسمانه ځکه یې داسې وکړې بل دا ټیک ته دا یوازې دی حمد وایي خو دی نور ځان سره ملګري کوي د دنیا کې نور مؤمنین شته که نه عام ما سره ملګري دي چیز ته ملګري کړه رجاء القبول دې دپاره چې الله یې قبول کړي ځکه ډېر خلک وي نو ډېر خلکو کې یو فرق وي که نه چا کې اخلاص چا کې کم وي څوک ګناهګار وي ډېر څوک نه وي ګناهګار ډېر نو دې کې د قبلېدا امید ده چې دا ډېر خلک یې وایي نو دې کې به ډېر ښه خلک وي نو بس الله به یې دو له وجې نه قبول کړي نو مونږ به پکې راشو مونږ والا به قبول شي دا سوال و نو سوال داسې چې لکه نحمدو که مصنف وایي چې مونږ یا الله دې تا ثنا وایي څه دپاره په جمع صیغې وایي مفرد دې وایي که نه دا خو یو ده خو داسې دې وایي چې احمدو که دا جمع ولې وایي دا خو دروغ دی وایي چې دا جمع صیغه استعمالوي جواب دا دی چې دا خو یوازې وایي خو په جمع سره ځکه وایي چې دا د حمد لوی مقام ته اشاره کوي چې حمد ډېر لوی ده سړیا څنګه لوی ده یو سړی نه کافي کېږي چای پاره خو یو سړی کافي یا ډوډۍ پاره وایي یوازې زه یم او بیا خورم که څه نه یې نه دی ډوډۍ نه ده که نه هغه پاره یو سړی نه کافي کېږي هغه ډېر لوی شان لري هغې سره نورو ملګرو تعاون پکار ده مؤمنینو ځکه نحمدو که جمع صیغه ویله یوه یا یې دې له وجې جمع صیغه ویله چې د ځان سره نور ملګري واخیسته ایمان وال شفقتن علیهم مهرباني یې وکړه په دو یا الله یو ګوشي زه نه یم یوازې نور دل سره نور ایمان وال ډېر دي که نه نو یا الله چې ستا طرف نه مهرباني راځي چې مونږ په ټولو باندې وکړو شفقتن علیهم مهرباني ده که نه دا خو سخي سړي مزاج داسې چې مهرباني کوي اب بخیل سره خو نه کوي مهرباني چې روغ وي نو دا وایي ټوله دنیا روغه ده بس ده ته سره څوک بیمار ښکاري نه څوک بیمار شته دی نو د دې له وجې نه نحمدو که ویله چې اگر که یوازې مصنف ته خو د ځان سره نور ملګري کړه څه دپاره نور ملګري کړه شفقتن علیهم خو دوی مهرباني کوي چې نور ملګري یا الله ستا طرف نه چې مهرباني راځي چې مونږ ټولو باندې راشي یا دا یا بل دا ده چې دې تشریک کې رجال قبول
یعنې دا خلک ځان سره ملګري کوي امید د قبول شته پکې یوازې زه خو ناقص سړی یم داسې الله سبحانه له سره ما خبره ته توجه نه ورکوي چې ته حمد هم وایې لرې شه سړی نو د نور ملګري ځان سره واخله ایمان وال رجا القبول په دغه امید باندې چې الله یې قبوله کړي ځکه چې دا ډېر خلک دي نو ډېر خلکو کې ښه خلک دي ډېر اوچته کې دي ایمان وال عمل وال چې هغه سره ملګري شي که نه نو ته به پکې پټ شې چې ته پټ شې نو دې له وجې نه الله به قبول ځکه یې نحمدو په صیغې د جمع سره وویله ذهن ته درله که نه ښه جي بله مسله دا ده چې دلته د کاف خطاب ذکر کړ کاف ته خطاب یې وویلی نو کاف خطاب ولې وایي نحمدو کا الله یې مخاطب کړ ولې مخاطب کړ یوه خبره بله مسله ده چې دلته مخاطب کوي بیا وروسته پسې وایي یا من شرح صدورنا غایب صیغې سره ذکر کوي شرح خو غایب صیغه ده واحد مذکر غایب ده نو هلته غایب سره ذکر کوي دلته کاف سره ذکر کوي نو دوه سواله پیدا شو یو دا چې نحمدو که کاف خطاب پره ده او مخاطب خو حاضري نو څنګه دی په کاف خطاب سره الله ته بیان الله ته دعا کوي خطاب سره الله خو مخاطب نه دی الله خو دغه ته حاضر نه ده که ته وایې الله خو حاضر ناظر ده نو الله حاضر ناظر ده په اعتبار د علم او قدرت سره الله هر چیرته علم ده دلته ده دلته ده دلته ټول جهان ذرې ذرې باندې الله عالم ده نو الله حاضر ده په اعتبار د علم سره نو دلته کاف خطاب وایي او مخاطب خو حاضري نو الله خو تا خو ته حاضر نه ده د څنګه که وایې بل دا د وروسته بیا وایي شرحه هلته الله ذکر کیا په صیغة الغایب غایب صیغه وایي هلته غایب وایي دلته حاضر وایي دا څنګه خبرې کوي دا خو تا کتاب کې تعارض ده تعارض معنی ټکره ده پکې چې هر یو بل لرې کوي دې ته تعارض وایي چې خطاب کې خو غایب یې لرې کړه چې غایب کې خو خطاب یې لرې کړه دا کتاب کې تعارض ده جواب دا ده چې دا نحمدو که دی وایي دا بنا په صفت رحم سره وایي یعنی الله ارحم الراحمین دی نو زیات رحم له وجې نه چې الله موږ باندې ډېر ارحم ده نو زیات رحم له وجې نه کانه عندنا وایي مونږ خواته د الله زیات رحم له وجې ځکه کاف ویله چې الله مونږ دې ته ثنا وایو مخاطب یې وروسته غایب کړ شرحه لدناءته خپل ځان ور یاد کړ هلته الله رحم ور یاد کړ چې الله خو لوی رحم وال ده لکه مور سړي باندې څومره رحم کوي نو سړی د مور ګوت کې پروت وي دا څه له وجې الله رحم ځکه مور رحم یې که نه پردۍ ښځه خو تا داسې نه اخلي چې تا ګوت ته کړي که جاړې سیده به تر باندې تېره شي غلی کوي دې نه خپله مور خو تا ګوت کې نیسي نو د الله که مور ډېره رحیمه ده داسې الله خو موږ باندې ډېر رحم والا نو زیات رحم له وجې کان نو قریب ګویا الله موږ ته نږدې ده نو ځکه نحمدو کا خطاب سره ذکر پوهېږې په خبرې دا دی چې قدم یې اخیستی که نه ځان ته یې وکتل ځکه الایمان بین الخوف والرجا ایمان کله به ډېر اوچت لاړ شي په سینه کې کله به دې ځان ته فکر شي چې دا زه څه شی یم چې له سره پیدا نه وی چې له سره پیدا نه وی بس دا ټیک وه ځان ته به دې سوچ کړي چې دا خو یاره دا څه کیسه ده چې ته خو ډېر دني سړی ډېر ادنا سړی ډېر کمزوری سړی نو چې ډېر کمزوری سړی او ډېر ګند سړی او الله خو ډېر لوی ده نو چې الله ډېر لوی ده ته ډېر ګند دی نو دې منځ کې لرېوالی ده لرې لرې دي سره ډېر ګند او ډېر پاک او ډېر لوی دا خو لرې لرې دي نو دو مرتبو کې فرق ده نو دا مرتبو کې فرق لرې لرې مرتبې دي دا داسې ده لکه مکان کې چې فرق وي لکه ته یې چا نه په مکان کې ډېر لرې چې لرې شو ځکه غایب وویله ځکه اوس خو لرې شو که نه ځکه چې الله ډېر لوی ده
سبحانه وتعالی او زه ډېر ناکیسه دني سړی یم. نو خپلو نقایصو ته سوچه چې زه ډېر ادنا سړی یم، چې ډېر ادنا سړی یم او الله ډېر پاک ده، ډېر لوی ده، نو موږ مو ډېر لرې لرې یو په اعتبار د مرتبې. نو دا لرېوالی د مرتبې دا که لرېوالی په مکان کې چې یو کس تا نه لرې په مکان کې هغه به غایب صیغه وایي که نه، ځکه یې غایب صیغه ویله وروسته شرحه. ښه جي اوس دا دوه خبرې مو وکړې، یو حمد والا مو وکړه، یو متکلم والا وکړه، جمع والا نحمد وکړه چې دی خو یو ده بیا نحمد ولې وایي. بل مو کاف والا وکړه چې کاف خطاب یې ذکر کړ او وروسته رب سبحانه او وروسته شرح غایب صیغه ویلې ده. دلته کاف وایي هلته غایب وایي، دا خو تعرض ده په عبارت کې. تعرض معنا دوه شیانو منځ کې مقابله چې هر یو بل لرې کوي. هلته خطاب ده او وروسته بیا شرح غایب صیغه ده، دا خو تعرض ده، هر یو بل لرې کوي. تا دې څه منځ کې جګړه سره جوړه کړه. نو دا یې جواب دی چې مونږ وویل چې هلته قافله ده بنا په صفت الرحم چې الله ارحم الراحمین، زیات رحم واجب نه، چونکې الله مونږ باندې ډېر رحیم ده، نو ګویا مونږ الله سره یو. نو کاف خطاب یې ځکه ویل. بیا خپلو ګناهونو ته، خپل دناعت ته، خپل کمي ته سوچه چې زه خو ډېر کمي سړی یم. ته که دومره کمي سړی ته الله نام اخلي ده په خولې، نو ځکه غایب صیغه ویله. شرح صدورنا چې واضح کړي دي، کلاو کړي دي مونږ سینې، نو الله یې په غایب صیغې سره ذکر کړي. په پوه شوې په خبره؟ ښه جي اوس یا من مبهماتو نه ده. مبهم چا ته وایي چې په هر چا اطلاق کېږي دې ته مبهم وایي. یو متعین ده، متعین دې ته وایي چې په خاص شي باندې اطلاق کېږي، یعنې ورته ویلی کېږي. اطلاق معنی چې ورته ویلی کېږي. نو من خو مبهماتو نه ده، من خو هر چا ته وایي. من معنی چوک چوک چوک، نو ته چوک یې زه چوک، ټوله دنیا چوک. نو من مبهم، نو اطلاق چې مبهماتو دې په الله پاک څنګه وکړه؟ دا سوال څه جواب دا ده چې ټیک ته من مبهم ده، اطلاق ته مبهماتو په الله نه ده صحیح، لیکن چې صفت تعیین کوي بیا صحیح ده. دا وروسته صفت تعیین کوي، شرح صدورنا، دا یې صفت ته د من، دا یې من تعیین کوي چې من نه مراد الله ده. نو سوال دا وشه چې لکه من خو مبهماتو نه ده، من معنی خو څوک کېږي، نو څوک خو هر چا ته ویلی کېږي. اطلاق ته مبهماتو پر رب سبحانه باندې نه ده کېږي. جواب دا ده چې دا ټیک ته نه ده صحیح، خو وروسته دلته صفت پسې ذکر ده. د دې خبرې تعیین کوي چې دلته من نه مراد الله سبحانه ده. هغه دا ده شرح صدورنا، شرح د سینې چې مونږ سینه یې کلاو کړه. دا چا کلاو کړه؟ خو الله. نو دا صفت الله سره خاص ده. نو د من تعیین یې وکړه چې من نه مراد الله ده. په پوه وکړه؟ یا من ای هغه ذاته شرح صدورنا کړي دي مونږ والي سینې، سینه ور یوه سینه ده، یو دا زړه، عالم روح ته. دا مونږ تاسو کې چې روح ته دا عالم ده. دا ګوره دا غوښې دي، دې کې څه شي علم ده؟ سلاس ته ګوره، دا غوښې، دا ډوکي، دا وینه، دا دې کې څه شي علم؟ دا سر، دا غوښې، دا ویښتان، دا پوزه، دا اوس دې څخه علم نشته. عالم روح ته. قل الروح من امر ربي وما اوتیت من العلم الا قلیلا. روح دا مجرد ده، مجرد منه نور، دا نور ده، دا ماده نه ده. ماده د خټو لوټو ته وایي. مونږ تاسو خو ماده یو، یعنې دا غوښې، دا ډوکي، دا بدن، دا خپې، دا چیز نه جوړ دي، په دې خټو لوټو نه جوړ دي که نه. نو مونږ ماده یو. ماده معنی خټې لوټې. د خټو لوټو شان نه علم نه ده، دا نه دي عالمان. دې کې نور نشته. بیا نور خو روح کې ده.
هغه مجرد ده. مجرد معنی دا ماده نه پاک ده، د خټو لوټو د اوبو نه دا ماده دې نه پاک ته روح نور ده. په پوهېږو هغه عالم ده، هغه علم هغه د روح کار ده. موږ نه یو عالمان کېږو. ها اوس چې داسې شوه، اوس د خو صدر ذکر کړ شرح صدورنا چې موږ سینې کولاو کړي. سینه خو غوښې دي، سینې کې څه علم ده؟ شرح صدورنا دا خو غوښې هډوکې دي. یوه دا خو عالم نشي کېدی، دې کې خو تپه تیاره ده، شپې غوندې تیاره ده پکې. صدور ظرف ته، زړه یې مظروف ته. نو ذکر د ظرف چې سینه ده، مراد ترې نه مظروف چې زړه. اوس بیا سوال ده چې زړه نه ده عالم که نه؟ زړه خو غوښې دي، هغه هم غوښې سترګو کې مو لیدلي دي که نه؟ خو چې سپینې سترګې نه وخورې بیا به کینسر ته تلګي. دا خلک دا هسپتالونه وینئ، دا هسپتالونه خلک بیمار پراته دي دا د سپینو سترګو. لکه دوی ته وینې ورکوي ګند، دا چې چېرته غویان حلالېږي میخې دا وینه جمع کوي د ډرمونو کې، دا دو باندې خرڅوي، بیا دا وړي بیا دلته اور باندې پخوي، بیا دا چرګو ته ورکوي. 40 دن کې دومره غټه شي، دومره غټه شي چې دا بیا یو قدم اخلي نه سړپ مړه شي. نو چې اوس یې خپله مري تی وخوري خو ته مرې که نه. دا نو سپینې سترګې مه خورو. ښه دي شرح صدورنا چې موږ سینې کولاو کړي دي. نو سینه نو دلته مو دا بیان وکړ شرح صدورنا موږ سینې کولاو کړي دي. هلکه سینه خو علم شان نه ده، سینه خو غوښې هډوکي دي. غوښه هډوکو ته ماده وایي چې د اوبو نه دا اور ده، دا اوبه دي، دا هوا ده، دغې ته ماده وایي. چې دغې نه کوم شی جوړي دغې ته مادي وایي. او مادي چې کې خو تیاره پرته وي، دا خو نه یې عالم. لکه دا غوښې دی هډوکي دا خو تپه تیاره ده، دا خو عالمان نه دي. څنګه دی وایي چې شرح صدورنا موږ سینې کولاو کړي د علم پاره. څنګه سینه کې علم؟ سینه کې علم راته نه شي بیا، ځکه سینې کې غوښې هډوکي دي، دې کې علم چېرته ده؟ دا خو ماده ده، غوښې هډوکي دي، اوبو نه او اوبه دي، ځمکه ده، دغو شیان نه دا جوړ شوي دي. د دې کې علم چېرته ده؟ علم خو روح کار ده. روح مجرد ده، مجرد معنی نور، مجرد معنی خټو لوټو نه پاک، ماده نه پاک، غوښو هډوکو نه پاک. مجرد ده، مجرد چا نه پاک؟ خټو نه پاک، اوبو نه پاک، غوښو نه پاک، هډوکو نه پاک، ماده نه پاک. دا روح ده، دا نور ده، دا عالم کېدای شي. نور ده نو علم نور ده، بس دا نور ده، دا عالم کېدای شي. چې دا علم کېدای شي بیا ته دا چې شرح صدورنا موږ سینې کولاو کړي دي. سینې کې علم چېرته راځي؟ سینه خو غوښې هډوکي دي، ماده ده، غوښې هډوکي ماده ده، ماده تیاره ده، تپه تیاره ده، دې کې علم شته نه. جواب دا ده چې صدورنا نه مراد څه ده؟ قلب، زړه ده. اوس بیا اعتراض ده چې خو قلب خو غوښې دي، ها چېرته عالم کېدای شي؟ هغه هم غوښې دي. جواب دا ده چې قلب نه مراد روح. نو دلته مجاز ده بمرتبتین، دوه ځلې مجاز ده. څنګه دوه ځلې مجاز؟ سینه یې ویله مراد تېنه زړه، دا یو مجاز. بیا زړه او مراد تېنه روح، دوم مجاز. فهاهنا مجاز بمرتبتین. دلته مجاز صدور نه مراد څه شو؟ زړه. ها زړه نه مراد څه؟ روح. شرح صدورنا چې کولاو کړي دي مونږه سینې په تلخیص البیان لپاره د خالص بیان. تلخیص خالص، د تلخیص کې یو برات استحلال ده. تلخیص ټکی کې برات استحلال چاته وایي؟ براعت استحلال. براعت منا نو وای ظاهرول، براعت منا چې نو وای ظاهر کې. استحلال نارد رویت حلال. چې دا سپوږمۍ وي نه که نه هلته قبله کې، نو ته برات استحلال وکړې، نه وای اظهار وکړې، نه وای
برات باندې څه کېږي نوی اظهار وکړي استهلال د نارې د رویت هلال خو هغه د سپوږمۍ استهلال ناره د رویت هلال چې ناره وکړي چې سپوږمۍ مې ولیدله نو برات استهلال خپله معنا څه کېږي برات معنا اظهار نوی استهلال د نارې د رویت هلال په پوه په خبره چې ته نوې ظاهر کې ناره د رویت هلال وکړې تو هغه د سپوږمۍ ده دا تلخیص څه کوي څه ده دې کې برات استهلال ده دا اول کې ناره کوي نوې ناره کوي یعنې خطبه ده اول سر ده اول نه ناره وکړي نوې ناره وکړي په چیز باندې ناره وکړي په مقصد باندې د رویت هلال ناره وکړي چې هغه د سپوږمۍ نو دا برات استهلال ده یعنې د مقصد باندې ناره وکړه چې دلته چې کوم مقصد ده هغه دا ده چې تلخیص د شرع کوم په تلخیص متن ده هغې څه کوم شرع لیکم متولې سره لیکلې ده دا مختصر سره ده حاصل دا که چې لږ تلخیص تلخیص معنا لغوي ده دلته مراد تلخیص معنا خلاصه و د تلخیص ټکی وکړ دې کې برات استهلال ده برات استهلال څه معنا کېږي نوی اظهار د رویت هلال پوه شوی په نوی اظهار د رویت هلال چې سپوږمۍ وخېږي ته ووایې هغه د سپوږمۍ ده دا تا برات استهلال وکړ یعنی اظهار وکړه تا د نارې د رویت هلال دا هم برات استهلال ده دا تلخیص ټکی وکړه که نه نو دا برات استهلال وکړه اظهار وکړه نارې د رویت هلال ناره یې وکړه څنګه ناره یې وکړه چې دا کتاب زه لیکم دا مسلماني دا په تلخیص باندې لیکم دا تلخیص کتاب باندې زه دا لیکم دا مولا سره دا نو تلخیص لغوي معنی دلته مراد ده تلخیص معنی خلاصه د بیان تلخیص خلاصه اشاره دې ته سره خپل کتاب ته اشاره سره چې دا ما ول کتاب چې دا شرع د تلخیص ته چې دا وروسته متن ده په پوهېږو په خبره باندې ښه جي اوس تلخیص لغوي معنی چې دا خلاصه خلاصې څه معنا کېږي خلاصې معنا دا کېږي چې حشو تطویل نه پاکي حشو تطویل نه پاک دې ته خلاصه وایي اوس ګوره حشو چاته وایي حشو دې ته وایي که نه چې په مقصود باندې زیادت وکړي بې فایدې هسې په مقصود باندې زیاتې خبرې کوي بې فایدې دې ته حشو وایي حشو معنا زیاتي صاحب فضل نو حشو چاته وایي چې په مقصود باندې زیادت وکړي بلا فایده فایده مایده پکې نه لکه دا موږ خلک چې دي دا ټول دغسې دي همیشه حشو کوي هلکه یوه خبره کوي چې چای دي بس ټیک شه چای وڅښه او بیا ته شوري سې یاره چای دي او دا زه دلته تللی وم که نه اډې کې او بیا دلته ولاړو او بیا پلانکی و او بیا داسې او بیا داسې او بیا داسې لګیا یې یوه ګنټه مقصد خو ټیک ده یو چای خو دا یو چای وایه که نه ته وایه زه اډې کې وم بیا هلته ولاړم بیا داسې لاړم بیا رالم دا مونږ خلک حشوه کوي حشوه معنا څه کېږي زیادت په مقصود بلا فایده هېڅ فایده پکې نه هسې خبرې کوي دې ته حشوه وایي یو تطویل ده تطویل چاته وایي چې ته زیادت وکړې په اصل مراد خو څه نه څه فایده یې پکې خو اصل باندې یې زیاتي اصل مراد باندې زیاتي وي خو فایده یې پکې پوه شوې په خبره دا څه لتلخیص البیان بیان چاته وایي بیان یو لغوي معنی ده المعرب الفصیح اما فی ضمیر المعرب معرب معنی ظاهرونکی فصیح صفا طریقې سره ظاهرونکی اما فی ضمیر یو خبرو فی ضمیر چې تا په زړه کې پټې نیولې دي چې تا په زړه کې کومې پټې خبرې دي هغې اظهار ته وکړې دې ته بیان وایي که نو بیان لغوي معنی څه ده المعرب الفصیح معرب منا ظاهرونکی فصیح منا صفا بیانونکی معرب منا ظاهرونکی فصیح منا صفا چې صفا خبره بیان کړي نو معرب ظاهرونکی المعرب الفصیح ظاهرونکی فصیح
واضح طریقې سره. اما فی ضمیر د یو خبرو چې پټې تا په زړه کې دي دا بیان لغوي معنا ده په پوهېږو که نه او یو اصطلاحي معنا ده. اصطلاحي معنا څه ده؟ اصطلاحي معنا دا ده چې ته یو کلام فصیح ذکر کې په وجوه مختلفه نور تفصیل به بیا کو مدا لن ټکای یو فصیح کلامی اب بلیغ کلامی. بلیغ کلام دا چې حال څه تقاضای هغه شانتي ته خبره کوي دې ته کلام بلیغ وایي. او فصیح هغه کلام ته وایي چې دا فضولیات پکې نه تعریفونه خپل راځي وي خو دلته پښتو مطلب فصیح هغه کلام ته وایي چې فضول خبرې نه پکې یو ټکای. بلیغ یو کلام ته وایي چې دا حال چې کوم شي تقاضا کوي هغه شانتي ته ووایې. اوس مثال دلته یو حال جوړ شو پردي سړي راغله پردي سړي راغله کنځلې کوي ناست دلته دي و دا حال شه دا حال د دې تقاضا کوي چې ته دوی ته سختې خبرې وکړه و ته چې زر وځو تاسو مدرسې کې او دلته کنځلې کوو او فضولې خبرې کوو نو دا سړي چې راغله او کنځلې کوي دا حال معنا یو شان یو صفت دا یو حال ده چې دا د دې تقاضا کوي چې ته په دې خلکو باندې وکړه. هلکه مدرسې ته هم راغلی کنځلې هم کوو نو دغه خلک چې مدرسې ته راغله د کوټې ته کنځلې کوي دا حال دا شان دا تقاضا د دې خبرې کوي چې دا خلکو ته منډه ورکړه دا مقتضل حال چې منډه ورکړه دا یې څه شی مقتضل حال. نو چې کلام ته وکړې مقتضل حال سره فیټي دا ته بلاغت وایي او فصاحت دې ته وایي چې ته صاف کلام وکړې دې کې فضولیات نه او فضولیات په بیا دی اوس وایي ته خپله چې دا فضول نه دا نه دا نه نو دا بیان دا دغه کلام چې فصاحت پکې چې فضولیات نه او بلاغت پکې یعنی حال بکی دغه کلام په مختلفو طریقو سره چې ته راوړې په یوې طریقې بیان کې په بلې طریقې بیان کې په بلې طریقې بیان کې دې ته وایي بیان. په پوه شو په خبره بس نن د دا یو یې